سفر میاشت دا د اسلام دویمه میاشت ده. د دې میاشتې متعلق د بعض خلکو نظریه دا ده چې دا میاشت درنه میاشت ده، په دا میاشت کې بلاوې مصیبتونه رانازلیږي. لکه څنګه چې د اسلام څخه مخکې په جاهلیت کې کومه نظریه وله، افسوس هغه نظریه نن په مسلمانانو کې پیدا شوې ده. حالانکه مرګ، ژوند، عزت، ذلت، نفع، ضرر دا ټول شان د الله پاک په قبضه او په قدرت کې دي. هیڅ وخت هیڅ زمانه نه درخت، نه حیوان، نه مرغه منحوسه نشي کېدلی، نه بد کېدلی شي، بلکې د انسانانو چې خپل عملونه دي، د انسان چې کوم بد عمل دی، د هغه بد عمل د وجې څخه پر دې باندې آفات او مصیبتونه رانازلیږي. که چیرې د انسانان اعمال شي نو د الله پاک رحمتونه او برکتونه به نازلیږي. نو قدرمنو مسلمانانو پکار دی چې دغه د جاهلیت رقم عقیدې ختم کو، نظریه ختم کو. په دا میاشت کې هغه رقم لکه په نور میاشت کې ودونه وکړو، خوشحالي وکړو، په دا میاشت کې هم هغه رقم ودونه او خوشحالي وکړو.